حیات آباد کې څه کسانو ځانه سرکاري اهلکاران جوړ کړي او د کینسر د مریض نه د سونې ګوته او درهمونه چې کم دي هغې ته په ګن پوینټ باندې اغشتي دي او تښتېدلي دي. دې حوالې سره محمد صالح دی، دا بیسیکلی د افغانستان دی، د رپورټ درج کړی دی چې یاره د مور بیماره وه د کینسر، وایي هغه مې د علاج دپاره شوکت خانم هسپتال ته راوستې وه. وایي بیا دې څه کار پسې د شوکت خانم هسپتال نه بار ووتل. وایي دې دوران کې یو موټر رالو، هغې کسان ناست وي چې یاره موږ خو سرکاري کسان یو، تاسو دلته څه کوئ؟ وایي موږ ورته چې یاره موږ خو افغانان یو، دلته علاج دپاره راغلي. وایي موږ ځان سره موټر کې وایي کېنولو او وایي د ما نه 1500 درهم هم واغشتل. د مور سره مې د سونې ګوته وه، وایي هغې هم ترې واغشته. دې کاغذونه یې چک کړل او هغې سره تماچه وه، په ما باندې تماچه ایښې وه چې کله یې د هر څه اغشتې دي بیا د ګاډي نه کوز کړي دي، بیا دې تللي دي تاڼې ته. د حیات آباد تاڼې پولیس د نامعلومو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او د هغې تلاشي شروع کړی دی. که تاسو ته یاد وي نو داسې یو واقعه څو ورځې وړاندې په حیات آباد کې بل هم شوې وه، لکه د ظلم او هسې هم سنیچنګ چې کوم دی ډېر زیاتې دی، خو دا د ظلم دونه غټه شانتې واقعه ده چې مطلب تاسو وګورئ چې د کینسر مریضانو موږ خلک نه معاف کوي.